قرباني فرض ده که واجب ده که سنت ده که مستحب ده که دې وکړه او که دې ونه کړه برابر دي که لازم به یې کې د دې شرعي حیثیت سره د دې حکم د قرباني سره نو دومره خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې قرباني کول واجب دي چاله الله تعالی وس ورکړی توان ورکړی دی صاحب د استطاعتي دی صاحب د نصابي نو د باندې قرباني چې نو دا واجب ده ځکه علامه زیلعی رحم الله فرمای یجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسه لا عن طفله شاة او سبع بدنة یوم النحر الى آخر ایامه دیو چې قربانی یجبو واجب ده پچا باندې واجب ده علی حر پازا سړي باندې واجب ده غلام باندې قربانی نشته مسلم په مسلمان باندې واجب ده کافر باندې قربانی نشته مقیم په مقیم باندې واجب ده مسافر باندې نشته ان شاء الله د تفصیل به بیا بیانو او دغه شانتي موسرین په مالدار باندې واجب ده غریب باندې نه ده واجب عن نفسي د خپل ځان نه لا عن طفله د خپل بچو د طرف نه لکه څنګه چې د فطراني مسله ده د سرسایه مسله ده هلته ور خپلو بچو کې قرباني د خپلو بچو نه څه شی به قرباني کې شاتون یا بزا او سبو بدنتن یا د غټ حیوان د اوخ وغیره ومیسا یوم النحر الى آخر ایامه د غټ اختر د ورځې نه والا د لسم ذیلحجې نه والا تر اخر د قرباني د اخر ورځو پورې ان شاء الله پر یو نقطه باندې به ان شاء الله مخکې باس کیږي مالدار ستوي مسافر ستوي حر آزاد ستوي مالداري شریعت څومره معتبر ګرځولې ده د قرباني ورځې څومره دي د قرباني اوقات چې کم دي نو دا سری په دې باندې به ان شاء الله خبرې کوو خو دومره مسله چې قرباني دا واجب ده او دې باندې دلایل سری چې آیا قرباني واجب ده او کنه ده قرآن کې الله فرمایل ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک خپل رب د پاره منځ کوا وانحر قرباني کوا نو پرې باندې امام جساس رحم الله یو عظیم مفسر دی هغه چې کوم دی حسن بصری رحم الله یو قول را نقل کړي خبر او تفسیر را نقل کړي ډېر ښکلی تفسیری کړي فصل لربک خپل رب لره منځ کوا وانحر قرباني کوا هغه قال الحسن حسن بصری رحم الله فرمالی صلاة یوم النهر صلاة یوم النهر فصل لربک الله فرمای خپل رب لره منځ کوا د دې منځ د کوم منځ مراد دی فرض پنځه منځونه تی مراد دی نه جنازې منځ نه هغه صلاة یوم النهر د دې نه د غټ اختر د ورځې منځ نه مراد دی او دغه شانتي ونحر الله فرمای قرباني کوا خپل رب لره منځ کوا ونحر او قرباني کوا او دغه شانتي چې والنهر البدني او دغه شانتي د قرباني نهر کولی او بیا مخکوي قال ابو بکر هذا تاويل يتضمن معنيين دا تاویل دا تفسیر چې مونږه کوم وکنه دا شامل شو دو معنو ته احدهما ایجاب الصلاه الاضحى یو پکې دا چې د قرباني په ورځ باندې د غټ اختر په ورځ باندې منځ کول د اختر دا واجب دي والثاني وجوب الاضحيه او دویمه خبره پکې دا چې اضحیه قرباني چې نو دا واجب ده دې ځنه پته ولګی قرباني دا په مالدار باندې آزاد باندې مسلمان باندې مقیم باندې دا چې کوم دی الله د طرف واجب ده کده نه کې نو دی پرې سره ګناهګار ګرځي او بیا یو مشهور مفسر دی یو زبردست تفسیر دی هغه ته موږ تفسیر مظهری وایو قاضی ثنا الله پانی پتی سیب لیکلی هغه لاندې د دې آیت نه لیکي قال عکرمه وعطاء وقتاده مشهور مفسرین چې امت کې کم تیر شوی دي داغه نمونه له او داغه تفسیر را نقل کوي فصل لربک وانحر الله فرمایي چې خپل رب لره منځ کوا خبر رب لره قرباني کوا د دین څه مراد دی قال عکرمه اکرمه وی عطا وی وقتاده فصل لربک پر رب لره منځ کوا صلاه العید یوم النحر د غټ اختر په ورځ باندې د اختر منځ درې منځ نه مراد دی بل نه ونحر النسک او دغه شانته قرباني ذبح کول ونحر نه مراد قرباني چې کوم دی نو ذبح کول دات مراد دي فعلى هذا يثبت به وجوب الصلاه العيد والاضحيه پدې سره چې کوم دی د اختر د ورځې د اختر د منځ وجوب هم ثابت شو والاضحيه او د شان د اضحيه او د قرباني وجوب هم چې کوم دی نو پرې باندې ثابت شو نو حکم د قرباني دار چې قرباني کول دا واجب دي او د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته مشهور روایت ته سنن ابن ماجه
د حدیث مشهور کتاب د هغې کې روایت راوړی حضرت ابو هریره فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل من کان له ساعة که چېرته یو انسان وس رسی د یو انسان طاقت رسی او چې دی قرباني وکړي خو ولم یضحي د بیا هم قرباني وکړه دی صاحب د استطاعتو د وسو د طاقتو بیا هم قرباني ونه کړه نو فلا یقربن مصلانا دی د زمونږ عیدګاه طرف ته بیا نه رانږدې کېږي او دا خبر هم ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل د یو انسان طاقت رسېده د یو انسان وس رسېده الله مالی توان ورکړه طاقت یې ورکړه چې دی قرباني وکړي او د هغې باوجود د قرباني ونه کړه نو نبي علیه السلام فرمیل فلا یقربن مصلانا زمونږ عیدګاه طرف ته یې نه رانږدې کېږي نو دا قسمه تنبیه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورکوي دا په وجوبو باندې چې واجب یو سړی پرېږدي په هغې باندې ورکوي د وجوب نه علاوه په بل څه باندې دا تنبیه نه ورکوي په دې وجه باندې چې کوم دی نو علامه زیلی رحم الله فرمایي ومثل هذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب په حدیثو کې که دا وعید رسول الله مبارک دغه شان ورکړي نو دا قسمه وعید دا قسمه زورنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وجوب نه په غیر په بل څه باندې نه ورکوي دې نه پته ولګېده چې قرباني کول دا واجب و نو ځکه ورته رسول الله مبارک چې کوم دی نو هغه تنبیه ورکړه چې که چا قرباني وس رسېده او بیا هم ونه کړي زمونږ عیدګاه ته د اختر په ورځ باندې نه راځي نو د دې نه مونږ ته د قرباني حکم معلوم شو فضایل معلوم شو قرباني څومره فضیلت لري حکم د قرباني مونږ ته معلوم شو قرباني دا نه ده کړې وکړه هم ښه کړې ونه کړه هم ښه بعضې ساده لوح مسلمانان دا وایي سړی په دې ورځې قرباني ته څه ضرورت دی کم سړی چې قرباني وکړي هغه غوښه کمی کم یو سړی قرباني ونه کړي هغه کره غوښه ډېری نه دا د غوښې خبره نه ده دا چې کوم دی د وجوب د ادا کولو خبره ده الله په تا باندې لازم کړې ده په تا باندې چې کوم دی نو دا واجب دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی مخنف بن سلیم رضی الله تعالی عنه دی فرمایي کنا وقوفا عند النبي صلی الله علیه وسلم د دې روایت نه هم پته لګي قرباني کول دا واجب دی کنا وقوفا عند النبي صلی الله علیه وسلم بعرفه موږ د رسول الله مبارک سره په عرفه کې چې کوم دی وقوف وکړه پړاو موږ وکړ عرفې په ورځ باندې فقال یا ایها الناس نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل ای خلکو ان علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیة وعتیرة د هر یو کړمې دپاره د هر یو اهل بیت دپاره په هر یو کال کې چې کوم دی نو اضحیه او عتیره چې کوم دی نو دا لازمي دي اضحیه او عتیره یعنې قرباني او عتیره چې دی نو دا لازمي دي دې روایت کې د عتیره لفظ راغی عتیره چې کوم دی نو څه ته وایي عتیره دې ته ویلی شي چې بت پرستو چې کوم دی دیو به د رجب په میاشت کې هم قرباني کوله او حق د رجب د میاشتې قربانۍ ته به عتیره وي دا به د بوتانو په نوم باندې کوله خو د هغې نه وروسته چې کله اسلام راغی نبی علیه الصلاة والسلام راغی نو دغه قرباني چې به د بت په نوم باندې کېده د رجب په میاشت کې دا به بیا د الله په نوم باندې کېده دا عتیره وه نو ځکه رسول الله مبارک هغې ابتدا کې رسې فرمایلي وو چې یا ایها الناس ان علی کل اهل بیت په هر اهل بیت باندې فی کل عام په هر یو کال کې اضحیة وعتیرة اضحیه لازم ده عتیره چې کوم دی نو دا لازم ده خو دا عتیره بیا چې د اسلام په ابتدا کې د الله په نوم باندې به کېده د هغې نه وروسته چې کوم دی نو نبي علیه الصلاة والسلام په هغې باندې پابندي ولګوله نبي علیه الصلاة والسلام منع کړه لکه سنن نسائی کې یو روایت دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الفرع والعتیرة رسول الله مبارک د فرع نه د عتیرې د دواړو نه منع فرمیله دا فرع ټکی چې کوم دی نو دا صحیح دا فرع به دې ته وي مشرکینو به اوښه لنګه شوه اولوارې اوښه به وه په وړومبي ځل به چې کوم دی نو دا لنګه شوه نو د هغې هغه بچی به د بت په نوم باندې دا بیا ذبح کو وقف کو به نو د اسلام په ابتدا کې بیا د الله په نوم باندې داسې کېده د هغې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام پابندي ولګوله چې عتیره او دغه شان دی چې کوم دی نو دا بله قرباني فرع چې دی دا نشته صرف اضحیه ده نو د دې نه پته ولګېده نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل چې په هر اهل بیت باندې په کال کې یو پیر چې کوم دی هغه اضحیه او عتیره دا لازمي د عتیره منسوخ اضحیه چې کوم دی نو په خپل ځای باندې هغه پاتې شوه نو موږ حکم د قربانۍ وپېژنده چې بعضې خلک دا ونه وایي چېرې قرباني دا خو یو مستحب عمل دی یو عام سنت عمل دی که دې وکړه هم ښه که دې ونه کړه هم ښه او بله موږ ته یو اهمه مسله د دې روایاتو
باندې چې کله په مجموعي روایتو باندې نظر موږ وګرځو د ټولو روایتو کې تاسو یو اجتماعي خبره بیا مونده. هغه خبره دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمیل چې د غټ اختر په ورځ باندې د بني آدم د ټولو نه محبوب عمل الله ته هغه احراق الدم دی، د وینې تویول دی. د دې ځای نه موږ ته یو بله مسله په نظر باندې راله چې د هر یو عبادت یو خپل شکل وي. د مونځ خپل شکل دی، د روژې خپل شکل دی، د حج خپل شکل دی، د زکات خپل شکل دی، دغه شان د قربانۍ خپل شکل دی. و یو سړی دا وایي چې زه حج لزمه په دې باندې زما 10 لکه 12 لکه روپۍ چې دی نو دا لګي فرض حج اډو ما ادا کوه، خو دغه پیسې داسې هم د زړه نه ایستلې غریب باندې به تقسیم کو. مګا د غریب څخه د تقسیمولو لپاره الله نورې طریقې مخولي. پته یې زکات لازم کړی، پته یې صدقه لازم کړی، پته یې د پټي نه عشر لازم کړی، پته یې فطرانه سرسایه چې دی نو دا لازم کړې ده. نوره پتا باندې رحم کول دغه شان دی چې کوم دی لازم کړي دي. د هغې شریعت نور هم بلا طریقې خولي. حج فرض دی، د حج خپله طریقه ده، پیسه به یې په هغې باندې لګې. د مونځ خپله طریقه ده، په هغې باندې به یې کې. د روژې خپله طریقه ده، دغه شان د قربانۍ یو خپله طریقه ده. د قربانۍ طریقه ده احراق الدم، د وینې تویول. نو په دې وجه باندې ډېر متجددین چې کوم دی د نوې روشنۍ خلک هغه دا وایي هلکه را دومره پیسې چې کوم دی د وینې په شکل کې دا پرې لارو کوڅو کې دې وبیولې، په کندو کې دې وبیولې. په دغه ورځ باندې چې کوم دی نو دا خلک د غوښو نه موړي او دا رسي چل وکړه که د دې را قیمت موږ راغونډ کو او دا موږ په غریب باندې تقسیم کو، د غریب په ډېره زیاته مرسته پرې باندې وشي. موږ د زکات په ټیم کې موږ ته ایمان معلوم دی، هغه ټیم کې بیا د غریب خیرخوا ته نه. د فطرانې په ټیم کې موږ ته هم غیرت معلوم دی، د رشې په ټیم کې موږ ته غیرت معلوم دی چې ته د رشې نه پوره غریب له ورکې او که کم ورکې. وس دې ټیم کې د غریب خیرخوا مه جوړېږه، ځکه چې د قربانۍ شکل هغه احراق الدم دی، هغه وینه چې کوم دی نو دا تویول دی. تا وینه توی نه کړه، پیسې د خیر دی صدقه کړې، د صدقې د بیل اجر دی، خو ستا چې کوم دی وجوبي قرباني دا ادا نه شوه. په دې وجه باندې چې دی نو که یو سړی دا ووایي چېرې دا خو بلا پیسې ضایع کېږي، نه ضایع کېدل دا نه دي. ما درته ویل د ساوري وینه هم قیمتي شوه، ویښته هم قیمتي شول، د هغه غشان او فضله هم قیمتي شوه، د هغه ښکرونه هم چې کوم دی نو قیمتي شول. دا بې قیمته نه د قیامت په ورځ باندې دا ستا په نیکو اعمالو کې شاملیږي او ستا د نیکو اعمالو وزن چې کوم دی نو تله کې هغه سیوا کوي. او بله مسله دا ده چې قرباني کول واجب دي. د واجب د ادا کولو شکل چې کوم دی نو هغه هم دغه دی. بعضې خلک دا وایي قرباني سنت ده او سنت چې کوم دی که دې ادا کړل او که دې ادا نه کړل نو قرباني سنت نه ده. د هغو دپاره یو دلیل دی، عام دلیل چې کوم دی نو بیانوي. امام بخاري رحم الله یو باب قیم کړی دی، باب السنة الاضحیة وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. دا یو باب امام بخاري رحم الله چې کوم دی نو قیم کړی. او د هغې د لاندې نه د حضرت برار رضی الله تعالی عنه یو روایت دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. زمونږ د دې ورځې وړومبی کار به دی چې موږ به مونځ کوو، مونځ به وکړو د اختر، ثم نرجع فننحر، بیا به واپس شو نو قرباني به وکړو. نو د دې نه ځانله دلیل پیش کوي. ګوره من فعله چا چې دغه شان وکړل اول د دې ورځې په ابتدا کې مونځ د اختر وکړه بیا قرباني وکړه، فقد اصاب سنتنا د زمونږ د طریقې موافق کار وکړه. ومن ذبح قبلو چا چې د اختر نه مخکې ذبح وکړه فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. دا خو یو غوښه وه چې خپلو بچو له زر زر تیاره کړه، خو د قربانۍ سره څه تعلق نشته. من ذبح بعد الصلاة تم نسکه چا چې د اختر نه وروسته قرباني وکړه د ده چې کوم دی نو قرباني تمامه شوه. واصاب سنة المسلمین او د مسلمانانو د طریقې موافق کار وکړه. نو دلته کې یو ټکی پکې دا راغی فقد اصاب سنتنا، د زمونږ د طریقې موافق کار وکړه. بل واصاب سنة المسلمین د مسلمانانو د طریقې کار وکړه. نو دلته کې د سنت نه مراد دا اصطلاحي سنت نه دی مراد چې دا فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، کم چې د فقه اصطلاح ده دا سنت نه دی مراد، بلکې دلته دی مراد طریقه ده. من سن سنتن، پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې یو طریقه په دین کې راویسته او خیر راویسته او چا چې په دې باندې عمل کو هغه ته اجر دی. چا بده طریقه راویسته دغه شانت یو بل روایت کې موږ وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو چې ما هذه الاضاحی دا قرباني داسې شی رسول الله مبارک فرمایل سنت
ابيکم ابراهیم دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده د سنتو نه مراد دلته کې طریقه ده مصطلح سنت نه دی اصطلاحي سنت نه دی کوم ته چې موږ سنت وایو بهر کې موږ فضایل د قرباني هم زده کړل د هغې سره سره موږ ته د قرباني حکم هم معلوم شو چې قرباني دا واجب عمل دی د دې طریقه به هم احراق الدمي طریقه به هم دغه چې وینه چې کوم دی نو دا توی شي د دې نه وروسته چې کوم دی د قربانۍ دپاره شرایط سري د هغې د حیوان مسله نور د ذبح طریقې انشاءالله که زندگی وه انشاءالله رو رو به بیانو الله دې پر رشته خبرو د عملو کولو توفیق را نصیبه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین